بسم الله الرحمن الرحيم وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون صدق الله مولانا العظيم. دا د حبیب النجار صاحب یاسین هغه واقعه شروع ده او هغه قصه نو الله رب العزت فرمایي چې دوی حبیب النجار چې هغه د پیغمبرانو حمایت او ملګرتیا وکړه او د هغې په وجه باندې دوی هغه شهید که نو الله رب العزت په غصه کې راغی او د حبیب النجار هغه انتقام ته دستی واغیسته. جبریل علیه السلام ته وویل چې لاړ شه او په دې قوم باندې صرف یو چغه وباسه. جبریل یو چغه وواله او غون په غون باندې داسې مړ شو لکه اور چې مړ شي دقسې مړ شو. یو بې ایمان هم ترې پاتې نه شو. نو الله فرمایي وما انزلنا علی قومه نو نازل کړی منګه په قوم د حبیب النجار باندې من بعده پس د شهادت د دنا او پس د وفات د دنا من جندن صفوج من السماء د اسماننا وما كنا منزلین او نه منګه نازلون کیو. زمونږ عادت هم دانه دی چې موږ فرشتې را لیږو. فرشتې په خاصو خاصو موقعو کې نه علاوه عام عادت ته الله دا دی چې هغه په چا پسې فرشتې نه را لیږي. نو دا په الله تعالی باندې دا قوم دونه مهان او سپک قوم د الله تعالی په نیز باندې وګرځېده چې دوی د دیم جوګه نه و چې الله ورپسې فرشتې راولیږي او جنګ ورسره وکړي او مړي کړي، بلکې یو جبریل ته وویل چې بس یو چغه به پرې وباسې او داسې چغه ووهه چې دا روحونه ترې وباسي. ان کانت نو دا هلاکت د دوی الا صیحة واحده مگر یو آوازو صرف او آواز سو پیدا هم خامدون ناڅاپه دوی مړه پراتو ساړه دا اور او دا سکاره چې بلیږي او مړه شي او بس اس ایرې پاتې شي دقسې الله وایي خمود مې پرې راوسته دقسې مې ساړه کړه دغه مستۍ او بدماشۍ مې ترې ویستې. او بیا الله فرمایي یا حسرتا علی العباد اے افسوس دے په بندگانو باندې لوی افسوس دے الله وی په بندگانو باندې ډېره د افسوس خبره ده کنه کما
ما یأتیهم من رسول نرازی دوی تا پیغمبر دی خلقو تا الا کانو به یستهزئون مگری دوی پاگے پوری ٹوکی کون کی. دا اللہ عادت دا سرا روان دے چې الله پیغمبران را لیږي د خلکو د اصلاح دپاره او د خلکو دا عادت دی چې کلم پیغمبر راغلی دی نو په هغه پسې مسخري شوي دي، ټوکې ورپسې شوي دي، اذیتونه ورته ورکړل شوي دي، په شهادت باندې رسولی شوي دي. حضرت زکریا علیه السلام په ونه کې اره کړی و، د حضرت یحیی علیه السلام نه سر پرې کړی و، یو نه وه که نه. نو چې څونه قومونه راځي نو الله په ټولو باندې افسوس کوي چې افسوس دی زما په بندګانو باندې چې زه د دې اصلاح دپاره پیغمبر ولیږم او دوی د پیغمبر سره دا رویه کوي. دا ډېره افسوسناکه رویه ده چې دا خلک یې کوي. او دغسې من جمله د ټولو نه لوی پیغمبر د پیغمبرانو سردار حضرت جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم زموږ او ستاسو خوږ پیغمبر دا قریشو ته راغی او قریشو ته یې د خیر دعوت مخکې کېښوده او د خیرخواهي خبرې ورسره وکړې او دې حده پورې ورته وویلې چې د آخرت ګټه نه خو په ځای ده د دنیا هم ستاسو ګټه ده. په دې ټولو عربو به حکمرانی کوئ قریشو او عجم به دله ټکسونه راکوي او هم ستاسو زیري نه ګیني. پیغمبر خاص صرف دا خبره نه وکړه یوازې هغه ورسره د دین د خبرې سره د دنیا دا خبره هم ټل کړې وه خو د کافرو په غوږ باندې دا نه لګېده. نو الله رب العزت فرمایي چې دا قریش دا حرکت کوي او دا کم استهزاګانې کوي دا چې تاسو وګورئ که نه. نبی علیه السلام قرآن وایي، بیت الله شریف کې ناست دی، صحابه ناست دي، دا بدماشان راځي او د نبی علیه السلام دې خولې ته را خوله ورځي او چغې کي او شور مغول ساز کی چې دا صحابه دا دې سړي خبرې وانه وري چور والغوا فيه لعلكم تغلبون. قرآن کی ذکر دیا او چې کله قرآن دی وایي نو والغوا فيه تاسو لغویات او ګډې وړې شروع کوئ چغې وهئ کېدی شي چې تاسو په دې کې غالب شئ د قرآن اواز چاته ونه رسي. الم يروا كم اهلكنا قبلهم من القرون انهم اليهم لا يرجعون. اولم يروا آیا دا قریش نه ګوري؟ دی لږ سوچ نه کوي؟ په سړو دماغو باندې دی په دې باندې سوچ نه دی کړی چې کم اهلکنا قبلهم من القرون ډېر هلاک کړي دي منګه مخکې دوی نه د اوسېدونکو د زمانو نه یعنې ګڼې پیړۍ منګه هلاکي کړي دي چې کله هغوی ته پیغمبران راغلي دي او د پیغمبرانو دعوت هغوی مسترد کړی دی نو الله وایي ما هلاک کړي. عاد ته وګوره، سمود ته وګوره، قوم نوح ته وګوره او قوم ابراهیم ته وګوره. وی په ماشو باندې الله هغوی وجلي موږ چې دا ماشي څنګه وجل کوي هغه موږ ته خدای وښودل د ډینګي مچه هم پکې را پیدا شو چې دا د تمامو بیمارو نه خطرناکه بیماري ده، د ټولو نه زیاته خطرناکه بیماري ده. یعنی پر مخکې زیارت کړه او ورځ نه په مخکې زیارت ورځ باندې دغه شیخ موږ سره ملاو شو راغلی و مدرسې ته بخاري ویله
داسې خطرناک بیماری. نو قوم ابراهیم الله په ماشو باندې هلاک کړی. موږ چې ماشي څنګه هلاکول کوي؟ دا د الله فوجونه دي، دا مچۍ، دا تورې مچۍ، دا سرې مچۍ، دا ډمبرې، دا لړمانان، دا ماران، دا ماشي، دا مچان، دا د خدای فوجونه دي. وما یعلم جنود ربک الا هو. قرآن کې الله وایي ستا د رب فوجونه ستا رب ته معلوم دي، چې څونه بې شماره فوج الله لري چې بیا د هغې هېڅوک علاج نشي کولی. ډېر ډینګ علاج وکړي که نه، دا دې ورکي ده او پته هم نه لګي. سړی پرې پوهېږي هم نه چې کوم کله ماره راغی او کله یې ماله ټک راکړه. نو اولم یرو آی نه ګوري دوی کما هلکنا قبلهم څومره هلاک کړي دي موږ مخکې د قریشو نه من القرون د اوسېدونکو د زمانو نه. یعنې معنا دا ده چې ګڼې پیړۍ موږ هلاکې کړي دي، ګڼ قومونه هم هلاک کړي دي. انهم لا یرجعون الیهم، اصل کې داسې دی چې یقینا دغه پیړۍ لا یرجعون الیهم نه واپس کېږي دوی ته، یعنې دنیا ته. ټول هلاک شوي دي او یو کس هغې دنیا ته بیا نه دی راغلی. دوی به کله کله دا مطالبه هم وکړه چې دا ته دا وې ته زموږ پلاران را ژوندي کړه. دا قرآن وویل چې دغه د آخرت په ګاډي کې ریوس ګیر نشته، په شا نشي راتلی. آخرت کې مخکې تلل دي، دوه ځایونو ته روانګي ده، یا جنت ته تلل دي او یا جهنم ته تلل دي، خو شا ته راتل نشته. دا خو رقمقلو دغه دی، دا خبرې دي چې ګینې سړی د آخرت مو بیا دنیا ته راځي. نه الله ویلي دي، نه رسول الله ویلي دي، نه یو پیغمبر ویلي دي، نه یو آسماني کتاب کې دا خبره شته دی چې دنیا کې به سړی را ژوندی کېږي. دنیا کې خو یې نه دي ویلي. وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ. نو عام طور سره دا ان دا نافیه دی. نو وَإِن كُلٌّ نه دی هر یو د دې، نه دی هر یو د دې قومونو نه، الا جمیع لدینا محضرون. دا لما په معنی د الا کا، مگر ټول به زمونږ په رض باندې حاضرېدی شي. ټول به حاضر کړی شي، که نیکان دي او که بدان دي، که منونکي دي او که نامنونکي دي، که فرمان بردار دي او که نافرمانه دي، ټول دا به زمونږ مخې ته حاضر کړی شي. او محضرون د مجهول صیغه ده، مفعول دی، تړلی شوي به د الله دربار ته رامخکې فرشتې سرخ پکړي وي. دا بدماشۍ و ختم شي. دا کمې دلته چې ټرمپ کمې بدماشۍ کوي یا دا منافقان کمې بدماشۍ کوي د الله د دین سره، د الله د بندګانو سره، دا ټول به بیا داسې چې دا به سرخ پې به ولې یو ځای کړي او راټول کړي به یې داسې. دا د حبیب النجار واقعه وه چې هغه یو میدان وګاټه او ایمان یې راوړه او ډېر مونځونه یې هم نه وکړي، ډېرې روژې هم نه وې نیولې، حجونه هم لا نه وکړي، زکاتونه هم نه ورکړي، بس مسلمان شو، میدان یې وګاټه، شهید شو. د دنیا څه زندګي ده دا ترې پاتې شوه، خو د آخرت داسې زندګي ورته الله ورکړه چې د زنکدن په وخت کې ورته دا وویلی شو چې زه جنت ته، بس دغه روح چې ووت نیک جنت ته لاړ. نو دی پسې وروستو الله رب العزت په خپل قدرت باندې او په توحید باندې دلایل قایموي. الله دا ښیي چې موږ او تاسو زما څونه قدرت دی،
او الله دا ښیي چې زه یکتا یم، ما سره څوک شریک په دې کې نشته، دا ټول زما کار دی بس. او خاص کر په بعث بعد الموت باندې الله دلیل قایموي، او دا دلیل په دې طریقه باندې قایموي چې اوچ ځمکې ته وګورئ، یو ځمکه دا بارانونه پې بند شي، بلکل سوکړه شي، ونې وچې شي، واښه وچ شي، ګیاګانې وچې شي، هر شی وچ شي، دا دوړې الوزي، ناڅاپه الله په هغې باندې بارانونه شروع کړي، باران وشي، بس دا شینکي راوخیږي، دا ګلان راوخیږي ګلونه، او دا د پسرلي موسم پې راشي، او دا داسې ړکېږي، دا هوا پې نری نری لګي، او یو مزداره فضا ساده شي. کم رب چې دا وچه ځمکه بیا ژوندی کړه، او دا شینکي ترې راویسته، او دا ګلونه یې ترې راویستل، او دا میوې ترې راویستې، او دا فصلونه یې ترې راویستل، هغه رب به د دې ځمکې نه دقسې انسانان یو ځل راوباسي، لکه څنګه چې دا واښه راوباسي، او دا په باران راوباسي، او انسانان به هم په باران راوباسي. خو له دې دواړو بارانونو منځ کې فرق دی، دا د اوبو باران دی او هغه د نطفې باران دی. د انسان د نطفې په شانتې باران به د عرش ته لاندې نه وشي په دې ځمکه باندې، او څنګه په دې ځمکه باندې وشي، د ځمکې نه به خلک راوقوړېږي او خلک به ترې راپاسي. او جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي د ټولو نه لومبی انسان به زه یم چې دا به راپاسم او د خپل سر نه به خاورې دا کوم. نو ځکه وایي وآیة لهم الأرض وآیة لهم الأرض، نخا یو لویه نخا، یو لوی دلیل د خلکو دپاره ځمکه مړه ده، دا یو ډېر لوی دلیل دی. الله فرمایي احییناها، منګه دا ځمکه ژوندی کو، واخرجنا منها حبا، او راوباسو موږ د دې نه دانو لره، فمنه یاکلون، پس ځینې د دې دانو نه تاسو خورئ. دا دانې الله راوخیږي، او دا قسمه قسم دانی دي، په دې کې وربشي مي، او په دې کې چڼې مي، او په دې کې غنم مي، او په دې کې مختلف فصلونه. بعضې تاسو خورئ، غنم خورئ، چڼې تاسو په خپله باندې کله خورئ او کله نه خورئ، او په اسونو باندې خورئ. اوس خو به یې وخورئ په دې زمانه کې، اورئ، اوس خو به یې وخورئ چې دا حکومتونه یي په پاکستان کې، الله دې ته امان وکړي. دا جوړې دي، جوړې. چا سره مې بحث کاوه، ما ویل افسوس خبره دا ده که نه چې دا نرخونه دوی زیات کړی وی، خو چې دا د یهودو دا سود یې بند کړی وی، نو خیر دی که دې قوم دا وینې څکلی وی، نو دا ملک به آباد شوی و. خو دوی خو هغه سود هغسې راوړي د ورځې ورځې. نو یو طرف ته په قوم باندې سود، د سود پیټې زیاتېږي، او بل طرف ته پرې دوی د لاسه ټکسونه زیاتېږي. او دا ټول زور قوم دی، ټول زور قوم لري. دوی په مزو کې دي، دوی په مزه کې څه کمی نه راولي، په خپلو شرابونو څکلو کې څه کمی نه راولي، په خپل عیش او آرام کې څه کمی نه راولي. دا ټول به دا عوام کوي، سود به هم په دوی باندې اوړي، او ټکسونه به هم دوی ادا کوي. او دا اوس چې په پټه خوله باندې کوم ګرانې شروع دی، په پټه خوله باندې بې اعلانه، حیران بشي. زموږ حافظ صاحب هم در نمرنې کولې، خو بیا په آخر کې استقرار شو. پوه شو چې دا زما نه مخکې جماعت اسلامي میرانو په دې تڼۍ شلولې وي، خو څه نه کېدل. زموږ د حافظ صاحب دا کار چې دی زموږ د مشرانو سره هغه کړی دی. دې باندې قاضي رحمت الله علیه چې کوم دی، هغه په
په دغه باندې پولس وو په ډنډو باندې دا چشمې ماتې شوې او دا کاره کرسي هغه ځای کې پرته وه داسې نه ده خو هغه ایماندار و دوه حکومتونه یې نړولي دوه هم د مسلم لیگ او هم د پیپل یو ځل یو ونړو بل ځل بل ځان یې پیوو دا بغیر دوال نه کېږي یا مذاکرات کوو د دې بسې او مذاکرات پیسې د منافق په مذاکراتو باندې تاسو عمل کوئ نه منافقان دي وایي نخا د قدرت د الله او د توحید د الله د خلکو دپاره ځمکه مړه ده احینیناها ژوندی کو مونږه دې ځمکې لره یعنې باران پې وکړو واښه پکې راوخېږو فصلونه واخرجنا منها حبا راوباسو مونږه دې ځمکې نه دانو لره فمنهو پس بعضې د دانو نه یأکلون تاسو خورئ وجعلنا فيها جنات من نخیل واعناب او ګرځو پیدا کوو مونږه په دې ځمکه کې جنات باغونه من نخیل د کجورو دا د کجورو دا باغونه ساز شي وعناب او د انګورونه وفجرنا فيها من العيون او پس روانې کو مونږه په دې کې او چلو مونږه په دې کې د چینونه دا د پسرلي موسم راشي او دا لوی لوی جړۍ شروع شي او د هر ځای نه اوبه را روانې شي او دې لپاره لیاکلو من ثمره دې لپاره چې وخوري دا خلک د میوو د دغې نه د دې د میوو نه چې دا الله رب العزت پیدا کړي دا وخوري نو دلته د میوې نه مراد پیداوار دی هغه بیا د غنو په شکلي او کاغه د سیوانو د مڼو په شکلي او د انګورو او د کجورو په شکل باندې وما عملته ایدیهم افلا یشکرون نو عام مفسرین دا ما نافیه اخلي نو معنا ادا کوي وما عملته ایدیهم ندی ساس کړي او ندی عمل کړي ایدیهم لاسونو د خلکو دا میوې چې وشوې دا باغونه وشو او دا کجوري وشو دا انګور شو دې کې د خلکو د لاس کارکردګي نشته دا الله کړي دي خو ابن جریر طبري چې هغه یو ډېر لوی مفسر قرآن دی او هغه ته ام التفاسیر وایي هغه ته نو هغه ویلي چې دا ما موصوله دی نو بیا یې معنا دا ده لیاکلو من ثمره دې لپاره چې وخوري د میوو د دې نه وما عملته وما او د هغې نه عملته ایدیهم چې عمل کوي لاسونه د دوی دا هم زه ما له لاسونه ورکړي چې په دې باندې پیداوار کوئ افلا یشکرون آیا پس دا خلک زمونږ د نعمتونو قدر نه کوي سبحان الذي خلق الازواج كلها پاکی دا هغه ذات لرا چې پیدا کړي دي جوړې کلها ټولې مما تنبت الارض د هغه څیزونو نه چې ځمکې زرغونوي هغې کې هم جوړي دي ومن انفسهم او د ځانونو ستاسو نه ستاسو د ځانونو نه ستاسو د ځانونو په تاسو کې نارینه او زنانه ومما لا يعلمون او د هغه څیزونو نه هم الله جوړې پیدا کړي چې تاسو یې لا نه پېژنئ آینده به هغه ایجاد کېږي او آینده به پیدا کېږي او خلاصه دا ده چې مخلوق څومره چې دی دا ټول جوړي دي نو یا د ذکر او د انثی په شکل باندې نارینه او زنانه او یا د اوصافو په شکل باندې څه سره او څه سپین څه تور او څه سپین داسې یعنی معنا دا ده
چې الله رب العزت هر څیز له مقابل سره پیدا کړی دی. زوج هغه مقابل. نو مخلوق ټول مقابله کې ورځ، د ورځې مقابله کې شپه ده، د شپې مقابله کې ورځ ده، د رڼا په مقابله کې تیاره ده، تیارې په مقابله کې رڼا ده. د هر شي الله زوج پیدا کړی دی، یعنی مطلب دا دی چې هغې له جوړه پیدا کړې ده. صرف طاق الله رب العزت، ځکه چې هغه خالق دی، نو مخلوق ټول جوړې دی او خالق کائنات هغه یکتا دی. نو ځکه وایي سبحان الذي، پاکی دا الله غذات لرا، خلق الازواج كلها چې پیدا کړي دي اصناف ټول، جوړې ټولې، مما تنبت الارض، دا جوړې دا هغه څیزونه دي چې ځمکې زرغونه وي. په کجوره کې نارینه هم شته او زنانه هم شته. دا جمار چې ورته په حدیث کې راځي، نو دا د نر کجور هغه وږي ته وایي. نو دغه جمار خلک راپرېږي، دا عرب خوریم، هغه چې مات کې دننه د ګوپي په شانتې دغه پای کی، بیا هغه داسې تیلی نو هغه دوی وسپړي او د هغې نه هغه تارونه راوالي، تار پورې د هغه نښتي داسې. نو د ښځې کجورې په وږي کې د هغې نه یو 3 یا 4 تاره دننه کېږي داسې او دلته یې وتړي. دا هغه د نر کجور هغه دغه په ګراپونه دا پایګي کېږي. بس دغه کجور بیا ډېرې اعلی کجور دا خرابېږي هم نه او پیداوار هم ډېر زیات دي، او چې دا نه پیداوار بیا کم. صحابو دا کار کوو، نبي علیه السلام تاسو څه کوئ؟ ویل دا مونږ دا کوو داسې، ویل دا په دې کې ښه پیداوار، ویل تاسو مه کوئ دا. خلکو ونه کوو، مدینې خبره کوو که نه، مکه معظمه کې راسه کجورې چېرته دي؟ نو هغه پاکال پیداوار کم وشو. نو صحابو نبي علیه السلام ته شکایت وکړو، جی تا مونږ منې کړو که یا او پیداوار خو کم وشو. هغه ویل چې انتم اعلم بامور دنیاکم. نبي کریم ورته وفرمایل ملګرو د دنیا په کار باندې تاسو ښه پوهېږئ، خپل کار کوئ، مطلب دا اجازت یې ورته وکړو. او دا چې بخاري کې راځي که نه، چې نبي علیه السلام ملګرو نه تپوس وکړو چې هلکه کومه ونه ده چې نو مسلمان په شانتې ده او پاڼې نه غورځوي که نه، داسې صحابو نه یې تپوس وکړو. عبدالله بن عمر وایي چې د پیغمبر خوا مخې ته جمار پروت و خوړې. نو زما ذهن کې ناسې دا کجوره ده، خو چې ما وکاته نو پلار مې مو ابوبکر صدیق و لوی صحابو، نو ما زه وشرمېدم چې زه اوس وړوکی هلک یم، زه ورته یا رسول الله کجوره ده. د صحابو ټول سوچ وکړو چې جواب ورنکړه، بیا ورته پیغمبر خوا ویل کجوره ده که نه. دا هغه جمار دی ته ویلی کېږي، دا د نر کجوره هغه وږی دی. دې باندې مې خبره کول. دعا وکړئ چې الله رب العزت موږ او تاسو په قرآن عظیم الشان کتاب باندې پوه کړي او دې سره سره موږ له په دې باندې د کامل مکمل عمل کولو توفیق راکړي. قرآني نظام د شریعت نظام الله په تمامه دنیا کې راولي، خاص کر پاکستان کې راولي. ډېره څوک کار کې الله دې کامیاب کړي، څوک مخالفت کې الله دې ورته هدایت وکړي، که بدقسمت یې الله دې تباه و برباد کړي. الله دې زموږ ټول نه راضي شي، مشکلات د دنیا او د آخرت زموږ الله حل کړي، خاتمه دې زموږ په ایمان کړي.